بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د عامه سپارې د ترکیب 5 نمبر سبق دی او نن به انشاءالله مونږ 12 13 14 15 او 16 نمبر آیاتونه د 12 نه واخله 14 پورې آیاتونه به انشاءالله مونږ د دې لفظي ترجمه او مختصر آسان انداز کې ترکیب حل کوو انشاءالله. نو په ترکیب کې به مونږ یو خو ساده ترکیب وي. ساده ترکیب آسان دی. بنینا فعل فاعل دی، فوقکم فوق مضاف کم مضافره مضاف مضافره دا بیا مفعول فی شو، سبعا موصوف شدادا صفت. یو دې طریقې سره ترکیب دی. نو دا ساده ترکیب دی. یو به ور سره د دې اعراب وي بنینا دا خو فعل فاعل دی خو دې کې دا نه څه شی دی، دا بنینا څه شی دی، فعل ماضی معلوم او نه ضمیر بارز مرفوع محلا فاعل مرفوع محلا فاعل. نو دا ورسره اعراب دی. نو اعراب ورسره وای دا ډیر لازمی وي. نو زمونږ اکثر طلبه په ترکیب خو پوهیږي، اکثر خو په ترکیب هم نه پوهیږي، خو چې کم ملګري په ترکیب پوهیږي نو هغه په اعراب باندې نه پوهیږي. نو اعراب بیل سیز وي او ترکیب بیل سیز وي. نو مکمل اعرابي ترکیب باندې د ځان پوهولو لپاره کم از کم نحو میر یا علم النحو خو ټولو ته چې یادوي، خو کم از کم چې ټول نحو نه یادوي یا ټول نحو میر نه یادوي نو د مبني چې کم درې مبني الاصل دي، فعل ماضي او امر حاضر معروف تمام حروف درې مبني الاصل ده، او چې کم اسم غیر متمکن اته قسمونه دي، مضمرات، اسماء موصوله، اسماء اشارات، اسماء اصوات، اسماء افعال، دا اسماء ظروف، مرکب بنایی او د اسماء کنایات. دا اته قسمونه چې ورته یاد وي. یو د نکره او معرفه د دې تعریفونه ورته یاد وي، او د معرفه اوه قسمونه ورته یاد وي، یعنی اسم علم، اسم ضمیر، اسم موصول، مضاف الی المعرفه، ندا، معرف بندا وغیرہ دا چې ورته یاد وي. او دریم د اسم متمکن چې 14 قسمونه چاته یاد وي کنه انشاءالله هغه به په اعرابو کې ډیر زیات ماهر وي. په ترکیب کې هغه ترکیب چې د اعرابو مطابق کم ترکیب وي کنه هغه به د انسان ته بیا ډیر زیات هغه طالب به په دغه کې ډیر ماهر وي. نو بنینا دا فعل فاعل دی. بنینا اول لفظي ترجمه زده کو. بنینا معنی دا مونږ جوړ کړل، مونږ جوړ کړل، بنینا مونږ جوړ کړل. فوقکم، فوق معنا د پاسه او کم ستاسو، نو ستاسو د پاسه، سبعا و شدادا سخت اسمانونه. نو الله جل جلاله فرمای وبنینا فوقکم سبعا شدادا، وبنینا مونږ جوړ کړل فوقکم ستاسو د پاسه سبعا شدادا و سخت اسمانونه. مخکې وای وجعلنا او مونږ جوړ کړو سراجن دیوا یعنی نور یادای نور، وهاجن پلقیدون کې یعنی ډیر زیات پلق کې ټوله دنیا کې رڼا خوري. وانزلنا او مونږ راښکته کړه یعنی مونږ را اوراو من المعصرات، معصرات دا د معصرتون جمع ده او معنی دا ډکې وریځې، داسې وریځې چې بالکل ته دا باران رازوړن وي. نو رازوړن دي وریځې نو وای مونږ د ډکو وریځو نه چې دا باران ته بالکل رازوړن وي مونږ د هغې نه راښکته که مونږ راوبهیول. ماء سجاجا، ماء اوبه مراد ته باران دی، او سجاجن معنا ډېر راورېدونکي ډېر په تیزۍ سره ښکلي بارانونه ستاسو د فایدې دپاره راوورول. لنخرج دې کې د لامې کی دی د دې معنا دې دپاره چې دې دپاره چې دې ته لامې کی وی او د دې نه پس ان مصدریه مقدر وي. لنخرج دې دپاره چې موږ راوباسو به د دې اوبو په ذریعه د دې اوبو په وجه حبا دانا یعنی غلا ونباتا او گیا سبزه یادی سبزه، وجنات او باغونه الفافا ګڼ یعنی ډېر ګڼ باغونه ستاسو دپاره مونږ د دې اوبو په ذریعې سره را پیدا کوو راوباسو جي. او دانا یعنی غله درله را پیدا کوو د دې اوبو په ذریعه چې کم د باران نه مونږ تاسو له راوورو، او ګیاګانې درله ستاسو د ځناورو د خوراک دپاره، بیا تاسو د ځناورو نه ځان له فایدې حاصلوئ، غوښه ترې حاصلوئ یا داسې پی ترې حاصلوئ، د هغې نه ماستم جوړوئ، نور ترې داسې فایدې ډېر اخلئ. نو دا خو لفظي ترجمه وه. اوس راځو ترکیب د طرف ته. نو بنینا چې دی فعل دی، بنینا فعل ماضی معلوم، بنینا فعل ماضی معلوم، نه ضمیر بارز
مرفوع محلا فاعل مرفوع محلا فاعل نو بنینا فعل با فاعل بنینا فعل او نا ضمیر بارز مرفوع محلا فاعل مرفوع محلا فاعل نو دا بداسي شي فعل بنینا فعل فاعل دا وو پکې وو عاطفه دی دا څومره آیاتونه چې دي د جنات الفافا پورې دا په علم نجعل الارض مهادا په دغه باندې دا ټول مونږ عطف کوو نو بیا دا علم نجعل الارض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا أو بيدقا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا دا يولس آياتنا بمونغا ألم نجعل الأرض باندې عطف کو ألم نجعل الأرض بقبل دا يولس معطوفات سرا بیا دا جمله فعلیه انشائیه جوړیږي جمله فعلیه انشائیه جوړیږي نو دا ټول مونږه معطوف کړی دي نو بنینا فعل با فاعل فوق منصوب لفظا مضاف کم ضمیر متصل مجرور محلا مضاف الیه نو فوقکم مضاف الیه دا مرکب اضافي مفعول فی شو ځکه دا فوق ظرف ته او ظروف چې څومره دي کاغه ظرف زمان وي که ظرف مکان وي دا به ټول موږ سره دغه جوړیږي مفعول فی به جوړیږي سبعا لفظا منصوب موصوف شو شدادا لفظا منصوب صفت شو نو دا موصوف سبعا شدادا موصوف صفت دا مرکب توصیفی مفعول به شو بنینا فعل فاعل د خپل مفعول فی او مفعول به سره جمله معطوفه شو جمله معطوفه یعنی معطوف خامس شو معطوف خامس پنځم معطوف شو د اغه علم نجعل الارض د پاره علم نجعل الارض دلته ذلی کما علم نجعل الارض مهادا علم نجعل الارض پر علم کې دا حمزه استفهامیه ده علم استفهامیه ده دا حمزه او دا لم چې ده دا ناسبه ده ناسبه دا جازمه ده جازمه لم جازمه فعل مضارع له جزم ورکي ٹھیک شو جی نو نجعل الارض مهادا نو بیا د حمزه د وجنه دا به جمله فعلیه استفهامیه جوړیږي جمله فعلیه استفهامیه جوړیږي یا جمله فعلیه انشائیه به ځکه وایو چې دا استفهام د وجنه دا استفهام چې دا د جمله انشائیه قسمونو کې دي نو بنینا فوقکم سبعا شدادا دا موږ سره معطوف خامس شو واو عاطفه شو دا واو عاطفه شو جعلنا بیا فعل فاعل له جعلنا فعل ماضی معلوم نا ضمیر بارز مرفوع محلا فاعل نا ضمیر بارز مرفوع محلا فاعل نو جعلنا فعل با فاعل شو سراجا منصوب لفظا موصوف وهاجا منصوب لفظا صفت نو سراجا وهاجا موصوف صفت دا مرکب توصیفی مفعول به شو نو جعلنا فعل با فاعل د خپل مفعول به سره جعلنا فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله معطوفه یعنی معطوف سادس شو شپږم معطوف شو ٹھیک شو جی دا علم نجعل الارض لپاره دا معطوف خامس چې دام د علم نجعل الارض لپاره معطوف خامس ته د دې نمخ کې سلور معطوفات تیر شوي دي نو دا وبنینا فوقکم سبعا شدادا پنځم معطوف شو او وجعلنا سراجا وهاجا شپږم معطوف شو او د دې پدې دغه باندې علم نجعل الارض باندې معطوف کیږي ٹھیک شو جی وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا دا درې آیاتونه چې دي دا به معطوف السابع جوړیږي شپږ اوم معطوف به جوړیږي نو اوس دا جوړو واو عاطفه شو انزلنا فعل با فاعل انزلنا فعل ماضی معلوم نا ضمیر بارز مرفوع محلا فاعل نا ضمیر بارز مرفوع محلا فاعل نو انزلنا فعل با فاعل شو من حرف جر من المعصرات د معصرتون جمله من المعصرات لفظا مجرور نو جار من حرف جر د خپل مجرور سره دا متعلق اول شو د انزلنا متعلق اول شو دیته ظرف لغو هم وای
دا موږ داسې وایو من حرف جار معصرات مجرور جار مجرور دا ظرف لغوه شوه یعنی ظرف لغوه هغه ظرف ته وایي هغه مرکب جاري ته وایي یا هغه متعلق ته وایي چې د هغه متعلق په لفظونو کې موجود وي نو دلته انزلنا موجود دی نو دا من المعصرات دا د دې لپاره متعلق اول شو یا دې ته موږ وایو ظرف لغوه دا ظرف لغوه شو نو ظرف لغوه متعلق اول جار مجرور ظرف لغوه متعلق اول شو دا انزلنا ما ان لفظا منصوب موصوف ما ان لفظا منصوب یعنی په لفظونو کې منصوب دی راوګورئ لفظونو کې موږ تخکاری چې دا منصوب دی حالت نصب کې دی نو لفظا منصوب موصوف شو سجاجا لفظا منصوب په لفظونو کې موږ تخکاری چې دا منصوب دی حالت نصب کې دی نو لفظا منصوب صفت شو موصوف صفت دا مفعول به شو دا مفعول به شو نو دا به دې ځکه پریدو او بیا لام دا لام چې دی ته وایي لامکۍ لامکۍ دا جاره شو لامکۍ جاره شو دا لامکۍ همیشه په فعل مضارع باندې داخلیږي او فعل مضارع د دې لامکۍ نه پس ان مقدر وي ان پټ وي ان پټ وي د لامکۍ نه پس نو لګورئ نخرجه دا اصل کې نخرجو دا د فعل مضارع جمع متکلم یا تثنیه و جمع متکلم صیغه ده فعل مضارع تثنیه و جمع متکلم صیغه ده او دا اصل کې نخرجو خو د دې لام نه پس دا نخرجه ویل کېږي ځکه چې د دې لامې کۍ نه پس ان مقدر دی دلته ان مقدر دی نو موږ وایو لامې دا جار شو لامې څه شو دا جار شو او ان دلته مقدر دی ان مقدر دی نخرجه فعل مضارع معلوم فعل مضارع معلوم نحنو په دې کې ضمیر مستتر مرفوع محلا فاعل مرفوع محلا فاعل نخرجه فعل فاعل شو نخرجه فعل فاعل شو با حرف جر شو ها ضمیر مجرور جار مجرور دیتا ظرف لغوه وی د نخرجه متعلق شو او دیتا متعلق اول وی د نخرجه متعلق وی د نخرجه دا متعلق شو حبا منصوب لفظا معطوف علیه منصوب لفظا معطوف علیه ځکه چې د دې حبا نه پس بیا واو دی او د واو نه پس هم یو اسم دی نو هغه منصوب دی د دواړو اعراب یو شانتي دی حبا منصوب لفظا معطوف علیه واو حرف عطف نباتا منصوب لفظا معطوف اول منصوب لفظا معطوف اول بیا واو عاطفه جنات موصوف لفظا یعنی محلا دا دلته کې دغه شو دا لفظا مجرور شو لفظا موصوف شو منصوب دی دا منصوب دی نو دا موصوف شو او الفافا ولا صفت شو نو دا موصوف صفت چې دا معطوف ثانی شو دلته کې دا نباتا معطوف اول او دا جنات الفافا معطوف ثانی شو نو دا حبا د خپل دا حبا معطوف علیه د خپل دوانو معطوفاتو نباتا و جنات الفافا نباتا یو معطوف علیه شو جنات الفافا دویم معطوف شو نو دا حبا د خپل دوانو معطوفاتو سره حبا معطوف علیه د خپل دوانو معطوفاتو سره دا مفعول به شو دا څه شو مفعول به شو اوس راغونډو نو دا لامکۍ جاره دا بیا دا نخرج فعل با فاعل فعل د خپل فاعل فعل با فاعل د خپل مفعول به او متعلق سره فعل نخرج فعل د خپل متعلق به یعنی جار مجرور متعلق به شو دا متعلق شو دا به چې دا متعلق شو د نخرج فعل فاعل د خپل متعلق او دا د خپل مفعول به د خپل متعلق او د خپل مفعول به سره دا بتاویل ان مصدریه مجرور شو بتاویل ان مصدریه مجرور شو د لامکۍ جاره لپاره لامکۍ جاره د خپل یعنی لامکۍ جاره د خپل مجرور سره متعلق ثانی شو د انزلنا نو د انزلنا یو متعلق من المعصرات دا متعلق اول دی او د انزلنا دویم متعلق چې دی دا لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفافا دا ټول چې غون کو نو دا متعلق ثانی شو نو انزلنا فعل فاعل د خپل د دوانو متعلق او مفعول به سره انزلنا فعل فاعل د خپل متعلق اول او متعلق ثانی او مفعول به سره دا جمله معطوفه شو معطوف سابع شو اوم معطوف شو د علم نجعل الارض لپاره نو علم نجعل الارض مهادا د خپل ټولو معطوفات سره جمله فعلیه انشائیه شو
ځکه دې کې په شروع کې حرف استفهام دی او دا استفهام دا د جمله انشائیه قسم دی. نو دا زمونږ سره ټول د بنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. زمونږ سره ساده مونږ دا اول خو مونږ د دې هغه ورسره اعراب هم وي. اوس په لفظا یاسې مختصر غونته کې د دې مونږ بیا ترکیب وکړو. بنینا فعل فاعل، فوقکم مضاف مضاف الیه مفعول فی شو، سبعا شدادا موصوف صفت دا مفعول به شو. بنینا فعل د خپل فاعل او مفعول به او مفعول فی سره جمله معطوفه شوه، یعنی معطوف خامس شو. وجعلنا سراجا وهاجا، جعلنا فعل فاعل شو، سراجا موصوف وهاجا صفت، موصوف صفت دا مفعول به شو. جعلنا فعل فاعل د خپل مفعول به سره معطوف سابع شو، یا جمله معطوفه سادسه شو، سادسه ٹھیک شو، شپږم معطوف شو. انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، انزلنا فعل فاعل شو، من المعصرات جار مجرور دا متعلق اول شو د انزلنا. ماء ثجاجا دا ماء موصوف او ثجاجا صفات، موصوف صفت مفعول به شو. انزلنا د خپل انزلنا فعل فاعل د خپل مفعول به او متعلق سره جمله معطوفه یا معطوف سابع شو. ٹھیک شو، دومره پورې وکا. یا که داسې نه کې او دا ټوله دا درې آیاتونه یو ځای د معطوف سابق کې، نو هغه بیا داسې دی لنخرج د لامکی دا جاره شو او دې کې ان مقدر دی. ان هغه ان چې دی دا فعل مضارع د مصدر معنی ته اړی، نو ځکه ورته ان مصدریه وایي. ان مصدریه ورته ځکه وایي چې فعل مضارع د مصدر معنی ته واړی. لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، نو دا ټول دی لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، دا به تاویل مصدر مجرور شو د دې لامکی جاره لپاره. او لامکی جاره د خپل مجرور سره دا متعلق ثانی شو د انزلنا. انزلنا فعل فاعل د خپل دوانو متعلق او د مفعول به سره دا معطوف سابع شو، یعنی دا اوم معطوف شو. نو دا ووانه معطوفات د علم نجعل الارض باندې معطوف شو، عطف شو. او علم نجعل الارض د خپل ټولو معطوفاتو سره دا جمله فعلیه انشائیه شوه. نو دا زمونږ د عامه پارې 5 نمبر سبق او ان شاء الله راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.